خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم گور رویت ہلال زمونگ پا ملک عام طور بدے کی اختلاف پیدا کی پر روجے و باختر کی پر نور و میاشتو کی بیانہ پیدا کی ہو بدے جو دو موقع باندے حکومت دا خیال کی چھ دا فقط یو رسم رواج دے او دا نور تہوارونه چې سرنګي وي جشنونه چې د خلکو سرنګي وي نو دا اخترم د مسلمانانو یو جشن دی یو راشه که په د یو ورځ شو که په بله ورځ شو څه پروا یې نه کوي خو چې بس په یو ورځ باندې شي نو ټیک شوله نو هغوی پکې بیا شرعي شهادتونو وغیره خیال که ونه ساتي نو هغه دغه غلطي ده او خطایي ده ٹھیک شولا نو ورته وایو چې نه دا یو عام جشن نه دی بلکې دې سره زمونږ د عبادت تعلق دی ٹھیک نه نو په دې کې بې احتیاطي کول او هغه خالص په حساب کتاب باندې او خالص په فلکیاتو باندې او خالص په خپلو آلات او اسبابو باندې اعتماد کول دا به کې مناسب هغه نه دي ٹھیک شولا بل طرف تا منگ کی بھی یو غلطی هاغه دسی چې مونږ په دې معامله کې فقط د یو سړي خبر قابل قبول ګڼو پوه شوې به نو که صرف د یو کس دوه درې خبر هغه که هر څنګه خبر وي که د ظاهر خلاف وي او که د ظاهر موافق وي که د بدیهیاتو خلاف وي او که نه وي خو بس وایو چې بس خبر را رسېدلی دی نو بس اوس اعلان کوا او اوس نوې میاشت شروع شوه دا زموږ یو غلطي ده ټیک ده ځکه چې په دې کې الزام په نورو خلقو راځي که مثال د اختر اعلان ته کېږه نه خو په دې کې د لازم کړل په خلقو چې تاسو روژه ماته کوئ خوراک شروع کوئ که نه نو هغه الزام په عبادو په دې کې راځي او په کوم څیز کې چې په بل باندې الزام راځي د یو شی ټیک ده یا د روژې هغه اعلان دی نو چې تا د روژې اعلان وکړو خو په دې خلقو د روژه لازمه کړه که نه فرض د خدای د جانبه ده خو په دې ورځ خو ستا د اعلان د وجې نه اوس پې لازمه شو که نه الزام د یو شی آخر په دې خلقو باندې راغلو که نه چې کله په یو معامله کې الزام په آخر راځي دغلته فقط خبر قابل قبول نه بلکې دغلته گواهی قابل قبول وي پوه شوې به په عدالت کې چې مثال مدعی او مدعا علیه چې دي الیمین څنګه دی البینة علی المدعی والیمین علی من انکر البینة علی المدعی دا مدعی الزام په مدعا علیه کوي کنه چې دا شی د ده نه دی بلکې د داسې زما حق دی د ده په قبضه کې دی خو د ده نه یې واخلی ماله یې راکړ پوه شوې پې نو دغلته بیا د ده په دې دعوه باندې فقط اخبار نه بلکې ګواهان پې ضروري دي دا خبر تش خبر بیا نه پاتېږي بلکې بیا به سب پې قایمې ګواه به پې قایمې په دې کې الزام وي په غیر په دې کې دا خبر کافي نه وي بلکې ګواهي کافي وي پوه شوې پې بل په خبر او په گواهی کې فرق دا دی چې خبر تا ته درکو چې مؤمن مسلمان دی ظن المؤمنین خیره د خیر ګمان به پکې هغه د رښتیاو نسبت په ورته کې په گواهی کې به داسې ډایرکټ د خیر او د رښتیاو ګمان ونه کې بلکې تزکیه به یې کې څه به یې کې تزکیه به یې کې پوه شوې بیا د گواهی د پاره بیا
تاسو په فقه و دي کتابونو کې ویلي یو دغه دی دا څنګه دی شهادت علی الرؤیت دی یو سړی گواهی ورکي هغه معامله د په خپله لیدلې ده کوم حادثه چې راغله کوم واقعه چې راغله نو هغه د ده د سترګو د وړاندې وه دې ته شهادت علی الرؤیت وي نو چې داسې یو سړی ګواهي ورکړي چې ما په پلان کې ځای کې په پلان کې ټیم سپوږمۍ په داسې داسې شکل کې ولیده یو داسې صورت یو شهادت علی شهادت دی ما سپوږمۍ لیدلې ده خو زه عدالت ته نشم دی قاضي له نشم دی نو زه به د خپلې ګواهۍ ګواهان قایم کړم لکه دې دوو کسانو ته ووایم چې زما په دې ګواهۍ تاسو ګواهان یې او دا زما په دې ګواهۍ چې دا کم ګواهان دي دوی پیش زه پیش نشم بلکې زما په دې ګواهۍ چې کم ګواهان دي هغوی څه شي په دې شهادت چې کم شاهدان دي هغوی پیش کوم قاضي ته دې ته څه ویلی کېږي شهادت علی شهادت یو دریم وي شهادت علی القضا شهادت علی القضا هغه داسې وي چې په یو علاقه کې یو قاضي فیصله وکړي ښه په معتبرو شاهدانو سره او تا ته د هغه فیصله هغه قضا هم په معتبر ذرایعو سره راورسي او ته هغې لره اعتبار ورکړې او د هغې مناسب دلته حکم جاري کړي نو دې ته وایي شهادت علی القضا دا درې واړه صورتونه پکې چلیدی شي دې نه علاوه نور صورتونه یو سړي سپوږمۍ لیدلې هلو جی ما پلانکي ځای نه خبرې کوم سپوږمۍ مې لیدلې او ته دلته نوم ولیکې ښه بلکل رښا وایي او رښا ستا د قرآن ووایي بلکل مې دې ووایي که ته له قسمونه طلاقونه هر څه په ټلیفون ورکې خو داسې ګواه تعالی عدالت قبلوي داسې ګواهي نه قبلوي ګواه وي دی چې را حاضر شي یا به شهادت علی الرؤیت وي یا به شهادت علی شهادت وي یا به شهادت علی القضا وي څلورم صورت پکې نشته دی یا یو ګواه وي چې یاره زه عدالت ته نشم دی زه به د خپله ګواهي ولیکم او مهر به پې خپل ولګوم او دستخط به ورته وکړم عدالت ورله دا ګواهي قبلوي نه قبلي ورله پوه شوې پې که نه نو که دغه څومره صورتونه وي بیا نو دغه قسمه ګواهي په دې کې نه قبلول لکه دا هم شهادت دی که نه یا به شهادت علی الرؤیت وي یا به شهادت علی شهادت وي یا به شهادت علی بل صورت به پکې نه که په ټلیفون یو سړی وي چې مونږ لیدلې ده دوره کسانو لیدلې ده دا خبره قابل اعتبار نه که یو سړی ته خط راولیږي چې ما لیکلې میسج درته راولیږي چې ما لیکلې نو بیا به قابل اعتبار نه پوه شوله اوس بل راشه دوه قسمه حالات وي یو دا وي چې فضا پاکه وي او یو دا چې فضا ګنده وي وریځې وي مطلع ابرالود وي چې کله فضا پاکه وه وریځې مریځې نه وي نو بیا که شهادت هغه د هلال د رمضان دی او که د عیدینو دی په هغې کې به جمع غفیر پکار وي په دې ځای کې دا شهادت هم دا خبر دی پوه شوې بیا خبر صادق پکار دی خبر صادق په صورت د جمع غفیر کې بیا او جمع غفیر به تاسو ویلی د فقهي کتابونو کې چې دومره کسان چې د هغوی اتفاق علی الکذب محال وي اتفاق علی الکذب یې څه وي محال وي که روژه ده او که اختر دی خو چې فضا پاکه ده نو 10 ګواهان 20 ګواهان دغې ته بیا ګواډ ویلی کېږي نه مخبرین
خبر را رسون کی خبر راوړون کی نو د لسو مخبرینو د شلو د دیرشو دا بیا قبول نه دي بلکې د دوره قبول دي چې د هغې چې د دې اتفاق په کذب باندې سوي محال وي د تواتر چې کوم تعریف دی جاب صادقي وشله دویم هغه چې کله فضا پاکه نه وي وریځي وي پوه شوې پې نو بیا به هغه د رمضان د ګواهۍ دپاره دوه سړي بیا پکار دي څو سړي پکار دي کم از کم دوه او په اختر کې یو هم چلیږي ښه یو کس ګواهي چې ده د اختر د میاشتې کې هغه هم کافي ده بیا پوه شوله ګورې بعد تزکیه به یې قبلې تزکیه به یې کې که په هغې کې معمولي شک دې پیدا شو نو بیا به قاضي ته دا اختیار د رد ورته وي د قبول ورته وي نو که چېرته دی هغه د ظاهر نه خلاف د بدیهیاتو نه خلاف خبره یې کوله نو بیا به درته وایو چې خدای پاک دې تاله په مفتو کې جنت درکړي ستا دا خبره قابل قبوله موږ ته ده نه بیا به د هغه په خبره باندې به عمل نه کړي چې د ظاهر نه خلاف وه ځکه ته ذموار یې که نه قوم در سره تړلی دی په قوم باندې الزام د یو څیز راولي که نه نو ته به بیا پوره تزکیه به کړې د دې ځای پورې په دې خبره پوه شوې اوس چې دا مطلع کله ابرالود وي په روژه کې یا په اختر کې تاله سړی راشي او ګواهي درکوي نو تزکیه به یې څنګه کې یو خدا خبره شي تزکیه به یې کې که نه ګورې به چې سړی خو دروغ نه وي یا سړی خو خطا شوی نه دی دویم سټیپ اوس دا تزکیه به یې څنګه کې دا کس به ناپ کې چې څومره پلن دی او څومره دنګ دی او څومره غټ دی څومره نری دی داسې خو نه ده که نه مالدار دی که غریب دی امی دی که ملا دی دا خو نه دي دا خبرې د تزکیې دپاره یو خدا چې دی ظاهرا د شرع موافق وي ظاهرا د شرع څه وي موافق وي پوه شوې پې هغه ګناه کبیره ظهور هغه ظاهرا د دنه دغه ګناه کبیره نه کیږي پوه شو یو سړي شراب څکلي دی ګړې وړې وایي ته وملي ده ټیک شو نه ته به وایي چې او بلکل صحیح وي حاجي صاحب بلکل منظوره ده منې به بیا چرسو سګرټ یې لګولی دی وایي وملي ده بیا خو به یې نه منې که نه ټیک ده داسې په داسې حیاتو کې درله راشي نو خو قابل قبول نه ده که نه نو ظاهر ګورې به چې ظاهرا د شرع موافق دی او که نه دی دویمه خبره ده په شرع باندې د سړی وکت بلکل پاک صفا دی د زړه نه خدای خبر دی د زړونو حال چاته پته نشته خو ظاهر ته به یې ګورئ دویم به بیا د ده د خبر ته وګورئ چې د ده دا کومه ګواهي چې راکوي نو دا د ظاهر نه خلاف ده او که نه ده د بدیهیاتو نه خلاف ده او که نه ده اوس ګوره 10:30 بجې دي ورځ ده که نه دی ښه ښکلی عالم مفتی دی خو د شرع موافق دی خپل د منځ روجې د هر څه پابند دی خو که دی تا ته په سر قرآن کېږي چې اوس شپه ده نو ته یې منې نه یې منې که نه ځکه نو دی وایي چې وروره په ما کې څه کمی دی څه چل وکړم نور په تا کې ذره برابر کمی نشته ته ټیک ټاک نیغ یې هغه مسلمان یې خو لیکن دا خبره دی د ظاهر نه خلاف د بدیهیاتو نه خلاف ده پوه شوې په تاسو کې چا مکه مکرمه لیدلې بیت الله شریف عمرې له تللی ستاسو نه علاوه موږ دا نور کسان نه یو تللی دا خدای پاک دې موږ ټول بوځي
ٹھیک ده که یو سړی مونږ له راشي چې هغه مکه مکرمه چې ده نو دا په لندن کې ده کعبه چې ده دا په لندن کې ده نو که د ده سره 10 ګزه اوږدې تسبیح دي خو دا خبره یې منې ته که هر څومره غټه ګیره او غټ پټکی دی خو منې وله دا خبره ځکه دا په تواتر سره موږ ته را رسېدلی چې کعبه مبارکه په مکه مکرمه کې ده ٹھیک شوله دې چې را رسېدلی ده چې مرتبه د بدیهیاتو کې ده د ده دا خبر د بدیهیاتو نه خلاف نه دی دی که نه دی که هغه وایي چې ولې زما په مسلمانۍ کې څه کمی تا ته ښکاري چې زما دا خبره نه منې نو ستا په مسلمانۍ کې شک نشته خو دا خبره دی پکې څه نه غلط ځکه دا د بدیهیاتو نه خلاف ده د ظاهر نه خلاف ده د واقعي نه خلاف ده پوهېږي په دې خبره وختي مې راته یو خبره کړې وه د ما ته وویل چې زما نه پرون د پلانکي سړي 1,000 روپۍ قرض اخیستی دي او اوس یې راکوي نه وایله راتلې زم خان چې معلومات مې وکړو نو اوس په ده زما د سره دا ګمان نشته چې دی دروغ وایي خو چې معلومات مې وکړو هفته مخکې هغه مړ دی د ده دا خبره څوک منلی شي په دنیا په مخ یو عقلمند به دې خبرې ته صحیح وایي نه ځکه ولې دا ته نه منې ولې په ده کې کمی څه دی ټوپۍ نشته پټکې نشته عالم نه دی جامې برابر نه دي د صوم و صلات پابند نه دی څه کمی دی پکې چا نه یې غلا کړي سجلې کړي ته ولې دا خبره نه منې وایي بېشکه چې نیغ نیغ مسلمان دی خو لیکن دا خبره یې منو ځکه نه چې دا د ظاهر نه خلاف ده د ظاهر نه څه نه خلاف ده پوه شوې بې نو ګواه چې درله راشي یو خو د هغه تزکیه به څرنګې کې لکه څرنګه چې فقې مونږ ته ویلي دي چې د ګواه تزکیه څرنګې پکار شي او دویم دا چې د ده دا ګواهي د ظاهر نه خلاف نه وي لکه مثال سپوږمۍ د سره د افق د پاسه شته نه او دی پې قرآنونه او طلاقونه خوري چې ما لیدلې نو شته نه نو تا څه ولیدل وروره پوه شوې پې که نه یا سپوږمۍ تا معلومه کړه چې په دې ځای ده طلوع به په دې ټایم کوي غروب به په دې ټایم کوي په دې ټایم په 6 بجې باندې به دا پوزیشن په دې ځای وي په 9 بجې به په دې ځای او یو سړی راغی چې ما هغلته ولیده نو منې وله تا معلومه کړه چې سپوږمۍ به د افق نه به طرف مغرب 10 ډګرۍ بری او یو سړی راغی چې ما په مشرق کې ولیده ما د اسمان په منځ کې ولیده یا یو سړی دله راغی چې ما په خپل کور کې دننه په کمره کې ولیده نو دغه وله منې چې د دې کمرې د دننه راغلي نه دقه رنګې دا هم د منلو قابل نه چې وایي چې ما په مشرق کې ولیده یا مې په شمال کې ولیده یا مې په جنوب کې ولیده نو چې څرنګې دا قابل قبول نه ده نو دقه رنګې که دی په دې مغرب کې داسې ځای وښیي چې هلته نه وي نو هغه هم قابل قبول نه ده چې په کوم ځای کې نه ده نو هلته نه ده نه پوهېږي ټیک شوله چې په کوم ځای کې نه ده او دی هغه ځای وایي دا خبره د ظاهر نه څه ده خلاف ده اوس د ظاهر موافق ده دا خبره او که خلاف ده دا تزکیه به کې په فن سره دا تزکیه به کې په چا سره په فن سره چې تا ته معلومات وي چې اسم به د غروب شمس په ټایم کې د سپوږمۍ دی زاویې ارتفاع به دی رڼایي به په دې کې دوری چوړایي به د دې دومره د افق نه به بلندي د دې دومره چې دا خبرې تا ته څه وي معلوم وي چې دوره ذموار ګرځېدلی او قاضي ګرځېدلی نو خو چې بیا پوهېږي به هم که نه ذموار ضارب چاته وي چې متصف په صفت د ضرب سره وي عاقل چاته وي چې متصف په صفت د عقل سره وي پوهېږي که نه
نو ذمہوار چې متصف په صفت د ذمہواری په خپل ذمہواری هو پوي اهل هوي کنه که اهل نو وینو دي شي ال وی لکه چې زمونږ کم ال له وس ٹھیک شو چې نا اهل زمونږ حکمرانان دي جو ملکم تباہ و عوامم تباہ ټول هر شی خراب او تباہ پويږي به کنه نو دې برته اوس د قوي چې دغه دا څه شي دا شهادت کو کیسے پر کے شهادت کو کیسے پر کے یعنی د ظاهر نه خلاف دا گواہی دا که د ظاهر موافق دا بسرنگ معلومه جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رویت ہلال سے متعلق علمی فلکیات کے 2 حصے ہیں پہلا حصہ چاند کی شکل افق پر اس کے مقام چاند کے طلوع غروب کے اوقات اور چاند کے افق پر رہنے کی مدت وغیرہ جیسی معلومات پر مشتمل حصہ بالکل قطعی اور یقینی ہے دا قطعی اور یقینی دا رزق پدې موږ د منځونو ټول ځاله ټیمونه رښتلی نه دي پټ سترګې موږ نقشې ته ګورو بانګ وایو نه ٹھیک شو د افطار په ټیم کې ماښام بانګ وایو د سحر ټیم کې وایو نور منځونو ټیم کې وایو په دقیق حساباتو سره او په یقیني حساباتو سره مناقشه جوړه کړې دا بیا په هغې باندې عمل کوو چې کوم یقینی حسابات دی هغه یقینی دي چې کوم ظنی دی هغه ظنی دي اس میں ماہرین فلکیات کا باہم کوئی معتد بھی اختلاف بھی نہیں ہوتا جبکہ نئے چاند کے نظر آنے یا نہ آنے سے متعلق ماہرین کے متعین کردہ مختلف معیارات ظنی و غیر یقینی ہے بیا دا معیارات چې ول جوړ کړي کال بیرونی وي چې په دوره السمت وي او دوره ارتفاع وي نو په نظر برازي چې په دې سمت نه وي او په دې ارتفاع نه وي نو بیا په نظر راتلل بیا په نظر ناراضي دا یقیني نه ده بلکې دا څه خبره ده ظنی د چې مې د لیکلو یا لف والا کم قانون ذکر کئی چې دا 8.5 نه کم نو بیا سترګو په نظر ناراضي دا 8.5 نه په بری نو بیا په نظر راځي په ټیلیسکوپ باندې او د 7.5 نه 8.5 پورې په نظر راځي خو په ډیر طاقتور ټیلیسکوپ باندې او چې 10.4 وا 10.1 سوره وا چې هغه ته ورسینو بیا د عام سړی تم پسترګو په نظر راځي پوښوي به چې بعض خلکو 10 ډیګری بعضو 11 بعضو 12 بعضو یو پګیره 13 پوښوي چې دغه معیارات ورلکی خودلی چې دومره د دې د نور نه هغه فرق وي نو دا بیا په نظر باندې راتللی شي دا خبره یقیني نه ده ځکه خو پکې مختلف معیارات دي کنه یعنی مختلف آرا دي پکې کنه معیار د یو سړي خپل رائے ده چې دسی چې کوم ماهرین دي لکه البیرونی الادریسی وغیرہ دا چې کوم ماهرین تیر شوي سره مسلمانانو نه دي سو بیا د انګریزانو نه دي ہر ماہر چند سو یا چند ہزار افراد سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر امکان رویت ہلال کا کوئی معیار وضع کرتا ہے جو ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہر جگہ اور ہر زمانے میں حجت نہیں بن سکتا دا معیار چې چا جوړ کړی کنه د په زرګاو کسانو په سونو کسانو مشاهدات درا ون کړي او دا غي نه بیا یو شی یو نچوړی درې استلې پوښې به بهر حال دغه معیار د ټولي دنیا د خلقو د پاره او په هر زمانه کې دا حجت نه ګرځي ځکه ځونی خبره ده خود یہ ماہرین بھی اپنے وضع کردہ معیار میں نئی حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر ترمیم بھی کرتے ہیں دیپ کے بخفلم ترمیمات کی ڈیلر سے نو ځونی میں یقینی میں بیا خو کی ترمیم نه کېدو او ځونی دي ځکه خو کی ترمیم کیږي کنه اور دوسرے ماہرین کو دعوت فکر بھی دیتا ہے نور ماہرین دم وي دا ما چې ته معیار پیش کو نرش بدی کې څه ترمیم ہوگا تحقیق ہوگا نور پوښوي به ہاں الغرض چاند کے طلوع غروب شکل مقام اور افق پر رہنے کی مدت سے متعلقہ علم الفلکیات کی معلومات تو قطعی اور یقینی ہے جبکہ امکان رویت ہلال کے مختلف معیارات غیر قطعی و غیر یقینی ہیں لہٰذا اگر ہم قطعی معلومات سے استفادہ کرتے ہوئے آنکھوں سے چاند دیکھنے والوں کی جانچ پڑتال کریں تو یقیناً ہم ایک ایسے بہترین نتیجے تک پہنچ جائیں گے جو تمام شرعی اور فنی تقاضوں سے مبرہن ہونے کی بنا پر
इंशाअल्लाह तकरीबन पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल होगा। वल्लाहुल मुवफ्फिक व हुवल मुस्तान। कनियत पाक हुई इंशाअल्लाह पे नतीजा बा पे हक नतीजा बा खुदा रसई बिया। चलो इल्म फलकियात की वो यकीनी मालूमात जिनकी तरफ ऊपर इशारा किया गया उनका हुसूल और उनकी बुनियाद पर आसमान पर मौजूद अजराम समाविया बिलखुसूस सूरज और चाँद की हकीकी तस्वीर का हुसूल इस ज़माने में कोई मुश्किल नहीं, इंतहाई आसान बात है। कंप्यूटर के ज़रिए ये मालूमात चंद लम्हों में हासिल की जा सकती है। फलकियात की इन्हीं क़तई मालूमात और कंप्यूटर के इस्तेमाल से अब हम शहादत को परखने के लिए ज़ेल में इंतहाई जामे और इंतहाई आसान तरीक़ा लिख रहे हैं। हर इलाक़े में चाँद की शहादत कबूल करने के ज़िम्मेदार हजरात अपने सामने इन मालूमात और तस्वीर को रखे तो इनकी मदद से गवाहों की गवाही को बआसानी परख कर सही फैसला कर सकते हैं। दे जरा तो उसका सवालू नहीं दक सवालू न सिर्फ दाए गवाह न को नुजी पदेगी के पास शो जो बिया बोला गवाही कबूल के अगर बदल सवालू के सड़े पाते रह गए जो बिया बोला गवाही कबले ना वो शो ना। सबसे पहले देखा जाए कि गवाह जिस इलाके से आया है वह रोयत नामुमकिन तो नहीं थी, यानी तमाम माहिरीन के हाँ अगर नामुमकिन है तो इसकी गवाही लेने की ज़रूरत ही नहीं। द इलाक़े तो वो कमा इलाक़े की रस्पों में दली ताकि इलाक़े जांच पड़ताल ताऊ को अलत गुरूब द कमर शवे उपागे इलाक़े की तो नामुमकिन है का ना द तबिया वाया चे पे वस्कवा बिस्कट पे और सरमू खोरावा और वापस टिकट वाला वर्क ठीक शो ना तो दा गवाही काबिल कबूल दा जगह दानस पक्षतनस पंगवेस्ता पागे इलाका की नुता सदी दिली रोरा खुश बुल से दिली दले देखा ना तो ये उदा जो दो बोक द पास पंगवी वी कम अज कम जी वी हुई का ना चिश्ताना नुता ली दिली सदी का खबर अदा जड़ा सड़े मणो सरा वो ना देवी जी माँ बोला खरस पैसी वर्गड़ी दा खुद मनलो न दगाना दोयम बल खबरा चिकल दिश इलाक़े न गवारा गए च अलता रोयत मुमकिनो यानी अलता स्पगमई मौजूद हुआ पे उफुक द पास बिया दिदा सवालों का तो फिर गवाह से सबसे पहला सवाल वक़्त के बारे में होगा। इनसे पूछा जाए कि इसने चांद किस वक़्त देखा तब वो से गाला का सटेम दिली दिलेवा हम खा गड़े तब बदी कतली का ना टेम सौ ठीक शो ना और दे काजी तब बद मख की न पति च पदगे टेम पदगे इलाका किस पगमे वाओ का ना पूछे कागज सरा गड़ई मड़ई नहीं टेम और नहीं मालूम इस खबर तपोस्ते होगा स्तासु जुमात की ची बांग वे द बांग न दे तकरीबन अंदाजतन 16 सात मख की लीदलेवा या 16 सात बाद लीदलेवा नो चागवी जरा मासर हो गड़ई मड़ई निश्ते जिस टाइम हो ची बांग हुई कना यो 2-3 मिनट उस जुबिया मिली दलेवा दाग ज़ैदा अगर मुअज्जिन तपोसो के चागद दे नक्शे मुताबिक बांग वेले दे कना के नक्शे मुताबिक बांग वेले या नक्शे न टेम रू वासा और जो देवी जी माँ आगे ना दिशी वो 5 मिनट बाद दी दे जो 5 मिनट और सारा जमा कर टेम पर सारा उजी का ना यहाँ को पकार दे जो पेक्स टेम दा तो वो करते नहीं हुए ने बिया वाला दे टेम अंदाजा वाला को वादिशी पल तरीका बांधे पोषे भी यो बदिदा सवाल के द्वयम सवाल दे बलि सपे तराशा गवाह से दूसरा सवाल चांद की शक्ल के बारे में होगा। द्वयम सवाल दे होगा अलग था जिस पर मयूली दरोरा नवाया दागे शक्ल संग शक्ल दिशे अगर पुलिस चुई हुई का ना पे कम तरफ तो ऐसा रे कम तरफ तो देख सुना पर दी ज़बान तास पर मयूली दा दलता दी दा नु की चिकम ज़ावी दिशी भी का ना दा कम तरफ तवे पोषे भी तब द मख की न मालूम कड़ी गोरा ता नूर च प कम ज़ाई गुरूब कई का ना न गोरा प दी ज़ाई बांधे नूर पटे दो दी ज़ाई दा जमू उफक ते पदे बाने नूर सके दो पटे दो च प दी ज़ाई नूर पटी का ना और दा स्पंगमई दे ख्वावा स्पंगमई दा मलास ना का ना दा खेटर दा हमेशा दी नूर त मखा मखी
سړي ته دا ځای ښکاري مات بالکل پوهېږې بې دا به تا ته د مخکې نه معلوم وي چې په دغې علاقه کې د سپوږمۍ پوزیشن څنګه او د دې دا نوکي کم طرف ته وي ځکه چې دا د نور نه ښي طرف ته به غروب کېږي که چپ طرف ته به غروب کېږي که د نور د پاسه به غروب کېږي دلته به غروب کوي که دلته به کوي که دلته به یې کوي اگه دې خوا کوي نو سوره دې خوا کوي سوره یې دې خوا کوي د هغې مطابق به شکلونه جوړېږي که دلته کوي نو بیا به دې شکل داسې که دلته کوي داسې وي که دلته یې داسې وي که دلته یې داسې وي که دلته یې داسې وي پوهېږې پې اوس سپوږمۍ غروب دلته کوو او دې ته د داسې شکل ښیي نه پوهېږي پې نور چې سپوږمۍ د مخامخ یي که نه همیشه دپاره دغه هلال دا خېټه تا ته ښکاري خېټه یې لګي نو غروب دلته کوي دا تا ته یقیني معلومه ده چې غروب ځای دا دی نور نه دا دوره ښي طرف ته ده او دې تا ته شکل داسې ښیي بیا ول لګ د سوچ مقور کا لکه ګوره خطا شوی خو نه صحیح خبره وکړه غپ ملګواسي ذمہواری ده د خلکو په لکاو خلق او په دې باندې عمل کوي دا خبره مشکوکه ده بیا دا خبره یې څه ده مشکوکه ده دې ته ولټوه دا یار به دروغ وایي یاد ساته یا که دروغ نه وي نو په غلط فهمۍ کې به واقع شوی دوکه شوی وایي هسې به ورته سپوږمۍ سپوږمۍ کېږي هر شی پوهېږي پې که نه یو شي تلاش کېږي سړی یې نه هم سړي ته هر ځای سپوږمۍ سپوږمۍ کېږي بیا ٹھیک شوله دویم سوال دی د دې شکل د سپوږمۍ وکړه یا که درته شکل مکل پته نشته دا تصویر څه دی دې کې چې دا ورکړي دا ډېر شی تصویران ودی چې جوړ کړی په دې کې کم شکل دا نوکي اسمان طرف ته چې مخامخ وي که دې طرف ته مخامخ وي که دې طرف ته مخامخ وي که دې شي په کراس وي څرنګې وي نو چې تا لیدلې د خو دوره عمر د پته یي که نه یره شوي ښودل نه ده 10-15 منټ کې بس دا نه څه ير شوي دویم دینه دا معلومات وکړه که په دې سوال کې پاس شو 10 نمبر والا دې شمار کا ٹھیک شو نا په دې کې پاس شو دریم سوال गवाह से ये पूछा जाए कि जिस जगह सूरज गुरूब हुआ था चांद इससे दाएं जानिब था या बाएं जानिब जबकि काजी से को पहले से फ़र्क सिमत के ज़रिए इस सवाल का जवाब मालूम होगा स्पंगमई जो बदी जाए नवर ची बदी जाए बाने डूब शो स्पंगमई दिन देखो डूब शे दा गुरूबी करे कि देखो गुरूब करे कम तरफ था देवा नवर ची कम जाए गुरूब को स्पंगमई कम तरफ था هغه دې طرف ته دا یار دی خوخي یا دې طرف ته دا یار دی خوخي بیا غلطه خبره کوي کنه آی طرف ته دنه نو څه کوئی پیغنا دریم دې دا سوال بیا وکړه سلورم سوال गवाह से ये मालूम किया जाए कि चांद افق से कितना ऊंचा था تا چې سپوږمۍ لیدلې و دا زموږ افقونه د افق نو څومره بلند و اوس عام سړی دی هغه سره خو ټیلیسکوپ نشته دی چې یا فلکیات خو نه دي ویلي چې هغه تا ته وایي چې دوره ډیګرۍ پورته وه ټیک ده خو دا د هغه نه اندازتن معلوم که پوه شوې پې دې چې دې معلوم که که نه په دغه ځای دې لیدلې وه دا ونه یینې د دې ونې د پاسه وه که د دې سره په دې سانګو مانګو برابرۍ کې وه یا څه بلډینګ دی د دې د پاسه کم چت د پاسه وه داسې اندازه دې واخله چې په اندازه تن تا ته هغه ځای وښي ته یې ناپ که بیا ځکه ته خو ذمهوار یې تا ته خو به پته یي نه پوهېږي پې که نه ته چې قاضي ګرځېدلی ذمهوار ګرځېدلی خو بیا خو به ته معلومات یي که نه ته د هغه نه اندازه د بلندۍ معلومه که د تا د چې د مخکې نه کوم معلومات دي چې دوره دا بلند دا نو کو دا غي موافق او جو خبر ولا قبول کا که موافق نه نو خبر ولا بیا څنګه که بیا خطا شوی ٹھیک شو لا او دې گواهانو دې چې گواهی چې نه راوړي دا مشکوک غونډه کې تاسو به چې د خپل تجربه وکړئ د دې تفتیش وکړئ کنه ویخت به ورسای نو نیم په نیمه برته په کې دې چې راوځي چې دا
قصدن عمدن دروغ او ډیر شی برته پکې دي چې راوځي چې هغه یاران به سادهګان بادهګان زموږ په شان هغوی به خطا شوي وي څه بل څه شی به یې لیدلی پوه شوي به چلو څلور سواله شو क्योंकि अगर जो दर्जात में ऊंचाई तो न बता सकेगा लेकिन अंदाज़ा करके मालूम किया जा सकता है कि ये कितने दर्जात बताना चाहता है खुसूसन अगर आप इस मकाम पर पहुंच सकते हैं जहां चांद देखा गया तो बहुत आसानी से इस सवाल का जवाब मालूम किया जा सकता है या तो अगज़े तलार शवर सरा वगोरा कि जिम्मेवारी दा करना कौम जिम्मेवारी दा टोल कौम रोजा रद दी अख्तर रद दी जिम्मेवारी दा लाड़ शवर सरा वगोरा गज़ाई چې دیتا ته کم ځای خي ته دا غځای اندازه وکړه چې دا د افق نه سوره بلند دی او سپوږمۍ په دغه ټیم دوره بلنده وه او که نه وه بیا لوډ سپیکر ته ودرېږه اعلان کوه پوه شوې به که نه بیا په قوم باندې یو فیصله هغه نافذ کوه ہمارے خیال میں انشاءاللہ صرف مذکورہ مراحل ہی میں شہادت کے صدق و کذب کا فیصلہ ہو جائے دقه څلور سواله ته وکړه ته ګوره چې حق تا ته ظاهري یو که نه होएगी भी करना अगर गवाह दर्जवाला तमाम सवालात का जवाब दुरुस्त देता है और काजी या हाकिम का इस पर शरह सदर हो जाता है तो इसका किया हुआ फैसला सब के लिए काबिल कबूल होना चाहिए अगर काजी को शरह सदर नहीं होता तो इसकी शहादत रद्द भी की जा सकती है जैसे काजी जज काजी जैसा हो शहादत कबूल और रद्द को दोनों इख्तियार हुई का ना پوه دا بیا بله یو فقهي مسله ده په هغې تاسو مفتیان حضرات پې ښه بیا پوهېږئ چېرې قاضي څوک کېدلی شي د قاضي سره څومره اختیارات وي دا فلکي خبره بیا نه ده دا بیا ده فقهي خبره ده چوله کم سړی قاضي دی کم سړی نه دی هر سړی خو نشي راپاسېدی چې زه قاضي یم که نه زه به فیصلې کوم زه قاضي یم ته وې زه یم ته وې زه یم ملک به ټول د قاضیانو نه ډک شي نو پوه شوې به که نه قاضي به څوک وي دویم د قاضي دایره کار به څه وي د ده ذمهوارۍ څه دي او د ده قوت د ده سره څومره دی پوه شوې به د ده باندې کمې ذمهوارۍ دي دا بیا فقهي مسله د ځان له فقهي کتابونو کې هغه د دغې تحقیق وکړي अगर काजी को शरत सदर नहीं होता तो इसकी शहादत रद्द भी की जा सकती क्योंकि हर गवाही के मुताबिक फैसला करना काजी के लिए ज़रूरी नहीं دقه څلور یو پنځم سوال پکې مونږه ها کله کله د شیم کېدلی شي که نه چې طالب یو ګواه داسې راشي چې هغې یار به فلکیات پوهیلي ټیک شوله یا به په کمپیوټرو به پوهیږي او د سپوږمۍ به یې لیدلي دا یا نه ده په کمپیوټر کې او په مختلفو سافټویرو کې به یې د هغې پوزیشن د هغې شکل هر څه معلوم کړي په فن به پوهېږي که نه دا به تا ته بیا وایي چې بس دقه شانتې وه دا نوکي دې طرف ته وې دا خېټه دې طرف ته وه دوره بلنده وه دې طرف ته وه بلکل صحیح به راته ووایي حالانکې هغه به لیدلي نه خو د څه نه به یې معلومه کړي په فن باندې به خبرې د هغې نه به ورته پته لګېدلي یا به کمپیوټر مختلف آلاتو نه به یې معلومه کړي نو که داسې کس وي نو د ده نه ورسره دا سوالونه وکړه چې وروره ته به د شي د مخکې نه پوهېږې که نه پوه شوې پې که نه که دی وایي چې زه پې نه پوهېږم او بیا تا ته صحیح پوزیشن وي اوس خبره ذهن اخلي یقیني خبره کوي وایي چې زه به دې شي پوهېږم ٹھیک شوله او بیا راته هم صحیح وي نو سړي کې لږ شک پیدا کېږي که نه کېدای شي دله بل ځای نه معلومه کړي نو دغې سوال دی وضاحت ته ګوره او د قاضی شرعی صدر ته بیا ګورو دغې سوال وضاحت ده گواہ اگر پڑھا لکھا ہے تو اس سے یہ بات بھی ضرور پوچھ لی جائے کہ اسے پہلے سے کسی فلکیات دان نے چاند کے بارے میں کوئی معلومات تو فراہم نہیں کی یا خود اس نے اس سلسلے میں کسی کمپیوٹر پروگرام وغیرہ سے مدد تو نہیں لی یہ سوال بہت ضروری ہے کیونکہ پہلے سے چاند کے بارے میں معلومات رکھنے والے کو بعض اوقات پہلے سے ذہن میں بیٹھی ہوئی شکل ہی आसमान पर नज़र आने लगती है और यूँ बाज़ अवक़ात शदीद गलत फहमी का शिकार हो जाता है नेज़ अगर कोई शख्स पहले से साइंसी मालूमात से वाकिफ़ हो तो शरारत नफ्स या किसी साजिश की बिना पर भी वो क़स्दन गलत बयानी कर सकता है
نور څه مقصد وي پکې قصدن دروغ وي نوم کېدلی شي نو دنه دغه معلومات هم کا مذکورہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ شہادت کو علم فلکیات کی قطعی معلومات کی روشنی میں خوب چاند پٹک کر قبول یا رد کیا جائے تو یقیناً نہ صرف شرعی بلکہ فنی طور پر بھی سب کے لیے قابل قبول ہوگا اور ایسی بھرپور احتیاط کے بعد کیا جانے والا رؤیت ہلال سے متعلق ہر فیصلہ انشاءاللہ ہر دل عزیز ہوگا فن شرعی ہر سب موافق گواہی ہوئی ہر جاتا وہ منظور ہوئی ہر دل عزیز ہوئی بیا ہر زڑتا وہ قبول ہوئی پوچھیں پر ایک سوال یہ سوال خلق کی کوئی حدیث مبارک کی دی نحن امت امیت لا نکتب ولا نحسب حسب یحسب دے لا نحسب ٹھیک شو نا سنگا نحسب حسب یحسب اسی دے گا لا نکتب ولا نحسب من کتابت او حساب کتاب سره سکار دی چې ته وایې چې دسی وکاو دسی وکاو دسی وکاو دا به طور دلیل پیش کړي او بس یو سړی وي چې لیدلی مې ده بسم الله لیدلی ده چې نه مې ده لیدلی نه یې ده لیدلی دې ته به دې کې حسابونو ته او فن ته او دې ته به کې څه ضرورت دی دا به طور دلیل پیش کړي دا پتا معنی اعتراض دے گا نا نو دے اعتراض دو جواب دے ورکی یو تحقیقی جواب ورکی یو الزامی جواب ورکی الزامی جواب دا دے چې په دې حدیث مبارک کی جدی لا نکتبو نو ولې مونږ لیکل کوو نه دا حدیث مبارکه شرح تفسیرونه ټول فنون دا هر څه مونږ د کتابت نه پیدا اخلو که نه اخلو نو ولې لیکل کې بیا د کتابت هم پرېږده بیا که نه हाँ 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 دغه ته بسایل د شي وګوره په دې ټولو علومو کې موږ کتابت نه کارالو کنه لو پوه شئ به کنه دا خو نو چې دا یو وی باء کتجر و بائی لا تجر ستا با بجر ورکی زما با بجر نه ورکی نو چې بلا نحسبو عمل کې نو بلا نکتبو سره بیا وکړه کنه چې حدیث به یو ټوکړه دی پزړه لګي جو صحیح ده ابل ټوکړه دی هغه د مخ شاکړې نه بیا په دوړ عمل وکړه کتابت هم پرېږده بیا دا الزامی جواب ٹھیک شو لا او تحقیقی جواب تی ندا چو گورا لا نکتبو ولا نحسبو مانا دادا چی من مکلف دا دی نیو چی دی تدقیقاتو تا دی لاشو مجموعی طور امت دا دی مکلف اغن دے اے علم تفصیلی علم دا پا ہر مسلمان فرض دے نه یو علاقه کې یو مفتی صاحب دی یو مولوی صاحب دی کافی ده ضروری علم بیا په ټولو فرض دی هر سړي ته د مانځه د روژې د حج د زکات پته وي د نکاح د طلاق پته دی ورته کوم مسایل چې ستا مخې ته پیش کېږي ستا پتا تیریږي تا ته د هغې حل معلوم وي خو د ټولو خلقو د مسایلو حل دی تا ته معلوم وي دا په تا باندې خو فرض نه دي نو مونږ ټول په ټول امت باندې حساب کتاب فرض نه دی چې هر سړی د ماهر په هر فن کې وي د دې معنا دا ده چې امت مکلف د دې نه دی که بالبره ځان پې څوک پوه کړي نو بده خبره خو نه ده پوه شوې بل وي زموږ پیغمبر هم امي و پوه شوې پې نو ګوره دا امیوالی چې دی دا د پیغمبر په حق کې صفت مادحه دی دا د امت په حق کې صفت مادحه صفت قبیحه دی جهل پوهېږي به که نه امت به ځان پوه کوي
بل د قیامت په ورځ باندې عدم علم عذر هم نه وي بانم نه ده چې ما د دې شي پته نه وه پته به دې لګوله که نه پوهېږي به یو سړی په غره په سر کې پیدا دی هلته لو شوی دی په زندګۍ کې د بیزې د غوا د میخې د ګډې او د سپي او د خر نه علاوه بل څه لیدلي نه دي د هېڅ نه دی خبر په دغې حالت کې مړ دی بیا به تیم د ایمان تپوس کېږي پوه شوې بې که نه زموږ امام صاحب فرمایي چې باقاعده که د ایمان تپوس پتې کېږي که مومن و جنت ته به ځي که مومن نه و دوزخ ته به ځي نو که ته وې چا خو په زندګۍ کې چېرته انسان نه دی لیدلی چې چا ورته دعوت ورکړی پوه شوې بې که نه څوک یې لیدلي نه دي خو ده به لږ د خپل عقل استعمال کړی وګیر لیونی خو نه و که نه که لیونی وې جو بیا ټیک ده ځه خو لیونی خو نه و که نه ځان مې پوه کړی و که نه دله څوک خواله نه و راغلی دی او په چا پسې تلی و که نه که دی په چا پسې نه د ونو بوټو ته دی کتلی وی د کوم غره کې چې پروت و په دې غره ته دی کتلی وی د سارو ته دی کتلی وی د دې نه دی خدای معلوم کړی وی د دې ټولو څیزونو نه معلومیږي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ذره ذره د خدای په وجود باندې د خدای په کامل قدرت باندې دال ده پوهېږي پې که نه هېڅ شی هم نه دی په سترګو ورسره مړو نو خپل ځان احساس ورته کېدو که نه د خپل بدن نه دی معلومه کړی وی چې یو خالق مالک شته مال دا بدن چا را کړی زما په دې خېټه کې خورمه ډوډۍ وځي را نه بل څه طاقت را پکې ډوډۍ وخورم او په لاسو خپو کې مې زور پیدا شي دا د کوم طرفه پیدا شي څوک شته چې د هغه په کنټرول کې دا هر څه دي دا دې معلوم کړی وی که خبر مې دې پورې کوله عدم علم دا عذر نه دی او عدم علم جهل امیت دا په امت کې صفت مادحه نه دی پیغمبر د پاره دا صفت مادحی لکه چې د دین دا معلومیږي چې دا غ براه راست د الله د طرف نه تربیت شوی دی چې نه کسب د علوم کړي دی نه او د امت په حق کې دا صفت مادحه نه وي پوهېږي به که نه نو لا نحن امة امیة لا نکتب ولا نحسب مانا مکلف د تفصیلی حساباتو نه یو که مکول او پکار مراوستل د آلات اسباب حسابات نو آلات دي د آلات ستا معاون او ممد کېدلی شي امداد تینا اخیستلی شي خو که نالې تینو مکلف یې نه په دې قصه باندې پوه شوې